هغه سړی سیف الملک چا چې څو ورځې وړاندې خپله ښځه د خپل وړې لور په مخ کې ډیر په ظلم سره وجلې وه. تېره شپه د چوپریال بایپاس سره نږدې د پولیسو سره په نښته کې وجلی شوی دی. د تفصیلاتو تر مخه پولیسو ته خبر رسېدلی و چې دغه سړی په دغه ځای کې موجود دی. د چوپریال پولیس سمدستي هغه ځای ته ورغلي دي چې کله پولیس ورسېدل نو دغه کس په پولیسو ډزې شروع کړې. د پولیسو د ده ترمنځه د ډزو دغه سلسله نیمه ګنټې پورې روانه وه او په آخر کې سیف الملک ووژلی شو. د سیمې خلکو د چوپریال پولیسو په ځانګړي ډول د ایس ایچ او محمد زیب او د هغوی د ټیم دا کار ستایلی دی او هغوی ته یې خراج تحسین وړاندې کړی دی. مظفر شاه، ایم پی نیوز، سوات.